السلام علیکم ملګرو، زموږ پښتنو ته ډېره غټه مسله درپېښ ده. د هغوی CNIC بلاک شي او بینک اکاونټ ورسره هم اپریشنل نه وي، نو هغوی بایومیټریک نشي کولی، ګاډي خپل نشي ټرانسفر کولی، ورسره ځمکه نشي اخیستی، ځمکه نشي ټرانسفر کولی. داسې مال یو کس راغی او هغه ماته وویل چېرې زما داسې بینک اکاونټ بند دی او زما ډېرې پیسې چې دي نو هغه په بینک کې بندې دي او تقریبا 5-6 کالونه زه هغه اکاونټ نشم استعمالولی او زما ټول کاروبار په هغې باندې سټاپ شوی دی. نو زه څه وکړمه؟ نو ما ورله پېښور های کورټ کې پیټیشن جمع کړ او پېښور های کورټ په دې کې اخر کار فیصله وکړه او دی وویل چېرې دا اکاونټ کو فرض کړه انټي منی لانډرینګ قانون لاندې نه راځي او څه جرم کې نه دی انوالوه، نو تاسو دا اکاونټ نشئ بندولی او تاسو دې نشئ سټاپ کولی چې دې دا پیسې د اکاونټ نه روباسي. نو عدالت ته حکم ورکړه چې دله دې اجازت ورکړی شي چې دا پیسې روباسي او داسې مسلې چې دي نو هغه ډېرو پښتنو ته دي، زموږ د ډېرو پښتنو کارډ چې دي نو هغه بلاک شوي دي او ورسره بینک اکاونټ هم بند دي. نو د دې طریقې کار دا دی، تاسو درخواست ورکړئ، پهله بینک ته درخواست ورکړئ، سټیټ بینک ته درخواست ورکړئ، حکومت ته درخواست ورکړئ او که فرض کړه ستاسو نه منلې کېږي نو تاسو عدالت ته رجوع کولی شئ. ډېره مهرباني. السلام علیکم.